अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स नन به موږ خبره کوو د एग्जांपल اف بایولوژیکل میتھډ چې د بایولوژیکل میتھډ څنګه دی او د سره موږ یو एग्जांपल یو پاغه باندې به دا بایولوژیکل میتھډ چې دا اپلای کوو او د دې په ذریعہ به موږ دا سالو کوو. Now we will see the different step of biological method by looking at the history of biological problem related to malaria. اوس به موږ ډیفرنٹ سټپ ګورو د بایولوژیکل میتھډ کوم چې موږ مخکې ویل دي 7 سټپس دي او هغې سره به د دې بایولوژیکل میتھډ هیسټري ګورو سره به د دې ملیریا چې دا هغه به حل کوو په دې ساینټیفیک میتھډ باندې. پرابلم نمبر 1 اوس پرابلم موږ ګورو چې څه پرابلم دی. وټ از د کاز اف ملیریا کوېسچن ارایز شو زموږ سره پرابلم پیدا شو وټ از د کاز اف ملیریا چې د ملیریا کاز څه دی. اولنی سټپ موږ ویلو چې زموږ سره observation. The people and physicians in ancient time more than 2000 years ago had some observation on malaria for example. خلق او physicians چې کوم ډاکټران چې کوم biologist چې په مخکینی ټایم کې تقریبا 2000 کاله مخکې دوی څه observation کړي په ملیریا باندې. لکه example موږ لرا کړل د patient of this disease experience recurring attack of chills and fevers. د دې ملیریا چې کوم بیماری مطلب ملیریا چې کوم کس ته لګېدلی هغه باندې چیلز مطلب هغه باندې هغه رپیشن دي and fever او تبه وي. The disease was more common among the people who lived in low marshy areas. کم خلک چې په لو marshy areas کې اوسېږي مطلب کم ځای کې چې واړه واړه ډیم سي نو هغه ځای کې دا ډیزیز چې دا زیات کامن ایز کمپیر ټو هغه ځایونه کم ځایونو کې چې اوبه ډېر زیاتې نه وي ډنډونه ډېر زیات نو ځای په ځای باندې د څښا اوبه چې دي دا نه وي پرتې. بل درېیم نمبر observation دوی دا کړی چې when some volunteers drank the water from marshes they did not develop malaria thus a new observation was made. وایي کله چې دغه خلک اوبه وڅښي د دغه marshes مطلب دغه ډنډونو کم ځای کې چې ولاړې اوبه وي د هغې چې خلک اوبه وڅښي نو دوی ملیریا دوی ته نه کاز کېږي. بیا په دغه وخت کې یو نوی observation جوړ شو. The disease did not result from drinking the water of marshes. چې دا بیماری چې دا دغه اوبه چې کومې څښي خلک دا ګنده اوبه د وجې نه ملیریا نه کاز کېږي. Then they began thinking the stagnant of water marshes poisoned the air. بیا دوی دا سوچ سٹارټ کړ چې کیدای شي دا کمې اوبه چې ډنډ شوي دي د دې دا کومه ګندګي چې دا هوا ګنده کوي. When the people breathe in this کله چې خلک بیا په دغه هوا کې ساه اخلي مطلب بیډ ایر دې ته دو خراب هوا وي بیډ ایر ورته وي they got malaria دې د وجې نه ته ملیریا کیږي. that is why they give the name malaria to this disease. د دې د وجې نه دوی دې بیماری له نوم ورکو ملیریا. the Italian words mela means د ملیریا چې دا د دوو Italian words combination دی. د mela مطلب دی bed and area means air او د area مطلب دی air هوا. نو د دې د وجې نه دوی د نوم ورکو بیډ ایر. The observation did not help much for solving the problem. دې observation هم څه مدد ونه کو دونه زیات مدد یې ونه کړ دې پرابلم د حل کولو دپاره. What is the cause of malaria چې د دې ملیریا کاز څه دی. 200 years later تقریبا 200 کاله بعد it was proved that many diseases are caused by microorganisms like bacteria. 1887 French physician Leeuwen studied the ancient observation and work. 1887 کې یو فرنچ ساینټیسټ یو فرنچ فزیشن و لیورن تینومو هغه چې د سټډي کړه مخکینی observation او د هغوی ورک د هغوی کار سټډي کو. He observed the blood of a malarial patient under microscope. د یو malarial patient blood راواغستو او هغه یې د مایکروسکوپ لاندې سټډي کو. He noticed some microorganism in the blood. some microorganism یې دغه patient په blood کې وموندو. He won the Nobel Prize for his discoveries. هغه د دې لپاره نوبل پرایز هم په دې ډسکوري باندې اخیستی و. 5 years after Leeuwen یو 5 کاله بعد 15 کاله بعد لیورن چلو کو. The same microorganism was observed in the blood of malarial patient and this microorganism was given a name of Plasmodium. یو 15 کاله بعد دغه لیورن ولګېد دغه same microorganism چې دی observe کړو د malarial patient په blood کې او دا مایکرو ارګانیزم له د نوم ورکو پلازموډیم. بیا سټیپ 2 زموږ سره وو hypothesis and deduction. biologist further built upon the ancient observation and the discovery of Leeuwen. بیا biologist ولګېد نور observation مخکینی چې دغه یې وکاته او د discovery of Leeuwen یې وکاته چل کړه مایکرو ارګانیزم مطلب پلازموډیم د ملیریل پیشنټ په بلډ کې موندلی و.
they developed a hypothesis. دو بیا یو hypothesis راخو Plasmodium is the cause of malaria چې Plasmodium چې دا د ملیریا وجه ده. For testing the hypothesis through experiment, the experiment په ذریعه د hypothesis test کولو لپاره biologist made a deduction. biologist ولګي یو deduction جوړ کړي Plasmodium is the cause of malaria. کچې Plasmodium د ملیریا کازي then all malarial patients should have Plasmodium in their blood. کچې ټول Plasmodium چې د ملیریا کازي نو بیا ټول malarial patient په بلډ کې Plasmodium لازمی موجود وي. دریم نمبر سټیپ بیا زموږ سره experiment and results. In order to test the hypothesis د ټیسټ کول لپاره Plasmodium is the cause of malaria. دا یو hypothesis هغه راکړو چې Plasmodium چې د ملیریا کاز دی. biologist carried out the following experiment. biologist ولګي د لاندې experiment راوستو. They examined the blood of 100 malarial patient under microscope. دوی ولګي د 100 malarial patient نه وینه واغستله او د مایکروسکوپ لاندې چیک کړه. It was labeled as experimental group. ټول نومور کو experimental group. They also examined the 100 healthy person under microscope. The 100 healthy person blood واغستو هغه هم د مایکروسکوپ لاندې ټیسټ کو. It was labeled as a control group. دوی ته control group وي. Result د دې سره راغی. It was observed that all the malarial patient has Plasmodium in their blood. چې د ټول ملیریل کم پیشنټ هغه چې کوم وینه اخیسته مطلب کوم ایکسپریمنټل ګروپ وو د دوی په بلډ کې Plasmodium موجود وو. ویر از د بلډ اف هیلتhy persons واز فری فرام Plasmodium. کوم هیلتhy کسان چې د هغوی بلډ چې Plasmodium نه خالي وو. هیلتhy کسانو ته څه ویلی وو؟ کنټرول ګروپ. These results supported the hypothesis that Plasmodium is the cause of malaria. دا ریزلټ چې دی hypothesis سپورټ کو چې Plasmodium واقعي د ملیریا کاز دی وجه ده. So it was taken as the solution of a biological problem. نو بیا دغه ریزلټ چې دا از solution واغستلی شو چې دا د دې پرابلم سلوشن دی او دې پرابلم ته ویل کېږي biological problem. او سباني لیکچر کې موږ دا وایو چې Plasmodium چې دا څنګه ټرانسمیټ کېږي هیومن ته. دا هم یو غټ پرابلم دی. په دې کې هم دا ایکسپریمنټس مطلب ټول بایولوژیکل چې کوم سټیپس دي ساینټیفیک میتھډ چې کوم آل سټیپس دي هغه په دې کې استعمالیږي. نو دا هم ډېر زیات اوږد لیکچر جوړیږي. بیا په ننني لیکچر کې زه ایکسپلین کوم نو لیکچر چې ډېر زیات اوږدیږي. دې لپاره نن لپاره دا کافي. که ویډیو ښه لګېدی نو خپل یو فرینډ سره لازمي شیر کړئ چې د هغوی هم څه نه څه مدد وکړی شي.